او کچری یو سړي خدي سره جګړه شو او دی وته چې طلاق یو کروڑ ځلې طلاق وایي دا طلاق اختیار د سره نشته لکه څنګه چې د نکاح اختیار د سره نه و چې ټوله جرګه ناسته نه وي خلک راضي نه وي ښځې ولا او نه وي کړی دی نشي نکاح تړلی همدارنګې به په طلاق کې دواړه فریقه راضي وي ښځه به ورته وایي چې او راکړه ګواهان به ناست وي دا دوې مرحلې به مخکې تېرې وي بیا به ښځه طلاق کېږي داسې اسانه نه ده چې دا کور به یو سړي به تا له لور درکړي وي هغه به 20 کاله ساتلي وي او تا به د هغې عزت تار کړی وي او ته به سبا څه چل دی دوکاندار له تللی وم غوسه راغله غوسه راغله او ښځې له مې طلاق واچول نو غوسه تا له درغلی طلاق ښځې له څنګه چوی کېږي ځان له طلاق ورکړي ول ښځې خو دې جګړه نه لرله یاره ښځه به اوس ملا سره څملوم بل چا سره ته ورسره څمله ګناه خو تا کړې ده قرآن کې د یوه ګناه په بله هلکه په دې مسلې پوه شوې دا یاد وساتئ د طلاق چې کومه مسله په دې امت کې مشهوره ده 100% د قرآن نه خلاف ده څه شی ده 100% د قرآن سوچه ویلي دي چې ښځه سړی لکه څنګه په خپل اختیار نکاح کولی نشي چې د دواړو اجازت نه وي دقسې طلاق نشي اچولی چې د دواړو اجازت نه وي دا عهد شوی هم په دواړو باندې دی دا عهد به ماتېږي هم د دواړو په اختیار باندې د کورونو کې چې کومې جګړې کېږي د طلاق دا مسله دا روره نه په قرآن کې شته مفتی صاحب محترمه دا نه په احادیثو د محمد رسول الله کې شته نه دا د څلورو مذهبو په فقه کې شته نه حنابله نه شوافع نه مالکیان نه د غلام احمد فرویز استاذ په کتابونو کې شته نه د واصل ابن عطا او د جار الله زمخشري رایه ده نه خو تمنا عمادي دی او چکړالوي دی رایه ده په دنیا کې واحد صاحب ته بابو صاحب چې ته وې چې په طلاق کې د ښځې هم اختیار شته او دارنګې د ښځې رشته دار به را جمع کولی شي او طلاق به ورکېږي دا خبره خالص د ستا د دا په قرآن او حدیث کې او په هیڅ چا دا نه ده کړې نو چې نه یې ده کړې نو حاصل څه دی اوس چې ستا دا خبره ده او دا تا ته ټیک ښکاري او دا په دې امت منل دي دې دپاره ستا نبي کېدل ضروري دي دې دپاره تاله اعلان نبوت ضروري دی دې دپاره تا ته نبي ویل او دا ستا منونکي ستا امتیان جوړېدل ضروري دي ولې چې یو خبره په څلورو مذهبو کې هم نه په قرآن حدیث کې هم نه په تورات زبور انجیل کې هم نه او الله ته او شریعت ته منصوبه دا سړی یو نبی کېدی شي پیغمبر چې که د هغه خبره د څلورو مذهبو خلافي د هغه خبره د مخکنو شریعتونو خلاف وي وایي چې دا د الله فیصله ده داسې سړی به نبي وي نو مشره که ته پیغمبرې خو ستا مقتدیان او ستا امت ته د دا مسله مبارک شي چې طلاق به سړی ورکوي نو یو به د ښځې اختیار او د ښځې رضا معتبري بل به د ښځې خاندان کې نه او که ته نبي او پیغمبر نه نو آیا ستا دا خبره په قرآن کې شته چې د ښځې رضا ضروري ده دویم ستا دا خبره د ځوان بچي او د بوډان وصیه دا په قرآن کې شته چې د جنۍ رشته دار به موجودي دا په څلورو مذهبو کې په یو مذهب کې شته او ته خو وایې زه هغه حدیث نه منم چې د قرآن خلافي اسې حدیث منم دا په دې اسې حدیث کې چېرته شته داسې حدیث کې شته چې د دې آیت چېرته یو تشریح وي عرض دا د قرآن ستا بطلان کی زما مهربان قرآن ستا بطلان کی تا ته خو نصیحت د حد نه وتېری اثر به نه کوي لیکن ستا ډېر منونکي او عوام داسې شته چې هغې رس ته رزه وی منیر شاکر زمونږ کاته کې ختم وی هغه خو تر اوسه وی چې قرآن منم وی اوس قرآن هم نه مني دې ته وی هغه قرآن نه منل قرآن چې د طلاق مسله کې ډېره په سړه سینه بیا اورې د الله کتاب به کلاو کې دویمه سپاره به راواړی ګوګل کې چې سرچ کې ورکې تا ته به آیات وښیي الطلاق مرتان طلاق په یو مجلس کې دی نه نو ته چې وایې چې ښځه او خاوند به رضایي خاندان به یې راشي طلاق به ورکړي خبره ختم قرآن دا خبره مني نه دا د قرآن خلاف کې په دې ته منکر حدیث نه په دې ته منکر فقه نه په دې ته منکر قرآن منکر شریعت څنګه دا چې قرآن وایي الطلاق مرتان ښځې او سړي جدایي نمبر په نمبر ده یو ځل به ښځې ته سړی وایي چې ته به ما طلاق یې په یو مجلس کې نه په یو ټایم نه بل ځای کې به ورته بیا ووایي ته به ما طلاق یې کرت په کرت دوه ځله چې ورکړو نو وروسته وایي فإن طلقها که دریم طلاق یې ورکړو فلا تحل له خبره ختم حتی تنکح زوجا غیره چې اوس بل سره نکاح وکړي دې خاوند سره کیسه ختم نو دا خو قرآن وایي چې دریو طلاقو نه پس کیسه ختم ته چې وایې چې شورا به کېږي او د ښځې به رضایي د سړي به رضایي نو قرآن خو وایي کیسه ختم او وایي چې مرتان دوه ځله دی او د ښځې به څه چلي وایي ښځې سره به بیا ګورو فامساکم بمعروف یا ایسارول دي ځان سره د دې خاوند دې ښځې را
د خاوند اختیار شو کنه شو. فامساکن یا به سړی را ټینګی د ښځه او تصریح یا پرېښودل د خاوندي د ښځې لره باحسان په ښه طریقه د شریعت موافق. نو د ښځې ایثارول او د ښځې پرېښودل دا د سړي کار د ځوانه قرآن دې پرېښود او ښه مضبوط په لته دی وو. او دا چې ته په لته وې نو دا خو بخاري نه دی چې ډېران ته ولي، دا خو مسلم نه دی، په دې خو دې ټول رزق اوس بندېږي. دا څه خبرې کوې د الله بنده، دا څه په کم کفر روانې په تمامه دنیا کې ناشنا مسله. که تا سره آسماني کنیکشن د وخي ټچ وي خو بیا به ستا منونکې ومني، او که نه وي ټچ لکه چې نه دی ټچ نو بیا خو دا خبره په قرآن کې هم نشته. نو ته خو قرآن هم منسوخ کول غواړې، دې دپاره خو تاله ډېره غټ حیثیت پکار دی، هغې ته ظاهره د هغه دروازه د نبوت بند ده. بیا رستو بل آیت کې الله فرمایي فامسکوهن بمعروف او صرحوهن بمعروف. دا ښځې یا په ښه طریقه وساته یا په ښه طریقه رخصت کې. نو د خاوندانو د ښځو ته وایي چې ښځه یا وساته او یا یې لرې کا. پته لګي د ښځې اختیار نشته. نو که د ښځې اختیار وي یا د ښځې د خاوند د ښځې د خاندان اختیار وي نو رب العالمین دې سړو ته ولي وي چې ته وساته یا رخصت کا. بیا به ولا خاندان ته ویلو چې یا تاسو رخصت کا یا تاسو وساته، یا به ښځې ته ویلي چې ته سړي له طلاق ورکا یا مورکا. خو فامسکوهن دا خو خطاب سړو ته دی د ښځو په حق کې، خاوندانو ته اشاره ده. او قرآن دا مو ځوانه وی الرجال قوامون علی النساء، سړي په ښځو حاکمان دي سړي. نو چې د ښځې اختیار شو د ښځې شورا شو نو سړی خاوندان د ښځو حاکمان دي په خپلو ښځو. نو دا خو ښځې حاکمان شوې په سړو. تعالی د باطل د مقدم د مثل د منطقیانو بشان. نو که ښځې له مشري ثابته خو بیا د قرآن باطلیږي او قرآن به ته اله باطلی چې ته نبي وې او د نبوت دروازه بنده. لکه دا خو تر اوسه خو به زه تا ویلو چې دا حدیث په بخاري کې راغلی دی چې د سړي اختیار دی او نه منم بخاري. دوه درې امامو به هم ویلو چې مونږ هم نه منو ډېران ته، خو اوس خو قرآن دی او دنه خو ټیک دی تا معنوي انکار کړی دی، خو لا مدعي خو د دې څه ناسیباني څه ناسه منلو لار هم بند دی. او کله کله فرمایي فإن اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا. که دا ښځې تابعداري کوي فلا تبغوا علیهن سبیلا، بیا مه طلاق کوه. فلا تبغوا خاوندانو ته الله وایي. نو چې د خاوند په اختیار کې طلاق نشته نو الله ورته ولي وایي چې بله لار د طلاق پې مه لټوه. دغه رنګي ګڼ آیاتونه دي. الله کله کله فرمایي ولا تمسکوهن ضرارا، د ضرر او د تکلیف دپاره دا ښځه مه ایثاروه. یعنی خاوند سره دا اختیار شته اگر چې ظلم دی چې ښځې له طلاق نه ورکوي او ظلمونه پې کوي وښیي او ټکي، دا اختیار شته. ښځه په خپل اختیار نشي تللی. که ښځه په خپل اختیار د خاوند نه جدا کېدی شوه یا د ښځې خاندان دا اختیار لرلی چې دا ښځه د خاوند نه جدا کړي نو خاوند ته ولې وایي چې فلا تمسکوهن ضرارا، د ضرر دپاره او لتعتدو د ظلم دپاره دا ښځه مه ټینګوه. خو پته لګي چې خاوند د څو طلاق نه دی ویلی دا ښځه نشي جدا کېدی. دا ته څه خبرې کوې؟ او ستا په دې خبرو کې خضر حیات بکروي صاحب ته هم عبرت دی چې دا هغه منیر شاکر دی وړوکې سړی نه چې اوس هم ځان ته شعر اشاعت وایي. دا هغه منیر شاکر دی چې دا اول وی اخبار حدیث هم منم قرآن هم منم، خو حدیث خبر واحد دی او ځوني دی. د ده لومبۍ خبره دا وه. دویمه خبره دا وه وی حدیث هم منم قرآن هم منم، خو اخبار احاد صرف په عمل کې منم په عقیده کې نه. دا د دویم نمبر و خضر حیات سے ووره. دریم نمبر وی حدیث هم منم قرآن هم منم، خو حدیث په عقیده کې هم نه منم او خبر واحد ځوني دی په قرآن به تلم. دا د دریم مرتبه وکړه. څلورمه شوه. درېمه مرتبه شوه. څلورمه دا وه چې دا احادیث که صحیح هم وي د قرآن موافق وي خو بیا هم شبهه قدرې ده. شبهة الظن کیدی شي چې د رسول الله خبرې وي، کیدی شي آخر کې ووي چې بس احادیث ګپ دی راشه نمبر د قرآن دی. نو د مهګي نه سمه دمه ښځه جوړه کړه او د ابابیل نه هلیکاپټر جوړ کو، د سلیمان السلام د تخت نه ابسولا جهاز جوړ کو. خضر حیات بکروي صاحب په ډېر ادب او احترام سره دا خبرې دی مفتی منیر شاکر صاحب هم کولی کني وکتې تپوس کیدی شي ستا یار وي
چې اول دا خبره و چې حدیث ونی دی، بیا دا خبره و چې په قرآن به تلو، بیا یې دا وی چې اسناده فتنه حسن فتنه ده، اوس دې حد ته راورسېدو. نو کم از کم ستاله دا حد نه دی راغلی بکروي صاحب، دې خلکو ته وګوره. دا د حدیثونو چې اعتماد اوچت شي نقصان کیږي، د دغه نقصان په بنا مونږ قرآن هم منو، حدیث هم صحیحه منو چې په صحیح سند رالل. اگر که د عقل خلافی حدیث به منو، اگر که د قرآن د ظاهر سره خلافی، خو چې محدثینو د امت خلاف نه دی ګرځولې، نو مونږ به وایو چې دا زمونږ د عقل خلاف دی. په صحیح سند د محدثینو قبول شوی حدیث د قرآن خلاف نشي راتلی.